السلام علیکم. تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل. زیم شیراز احمد شیرازي په اسلام آباد کې خودکش دھماکې نه پس چې کوم زخمیان دي هغه دا مهال په پیمز هسپتال کې موجود دي او دلته کې زه هم راغلی ما زه غواړم چې دغه زخمیانو سره خبرې اترې وکړو چې دوی دا خودکش څنګه دلته کې راغی او دو کوم چې کوم دی زخمیان دلته کې موجود دي راځي چې د زخمیانو سره خپله خبرې وکړو. دې وخت کې یو زخمی چې کوم دی هغه سره موجود دی. دنه به تپوس کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی مجھے نام بتائیے گا اور کیا کر رہے تھے آپ اس وقت جب یہ دھماکہ ہوا؟ میں اس وقت عباس نام ہے میرا منزل سے، میں اسٹیشن سے نکل کے انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے مرکز میں جانا تھا. تو میرے سامنے گاڑی جو ہے نا وہ بلاسٹ ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا، پھر وہ بلڈ وغیرہ تو میں وہیں پہ لیٹ گیا. تو اس کے بعد پھر ابھی ہاسپٹل میں ہوں. صحیح. تو جب دھماکہ ہوا اس کے بعد کیسے مناظر آپ نے وہاں پر دیکھے، کیا کچھ ہوا؟ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو کم سے کم 35-40 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو گر گئے تھے، جو لگتا تھا کہ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. زخمیوں کا تو پتہ نہیں تھا. 35-40 یا اس سے زیادہ تو میرے سامنے گر گئے تھے جن کی سمجھ لے کہ وہ ہلاک ہی تھے. پھر جس ایمبولینس میں وہ 10-15 تو اس کے اندر تھے جو مجھے لے کے آئے ہیں. تو باقی اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ کا شکر. باقی کہاں کہاں آپ کو لگا ہے؟ یہ آپ کے سامنے وہ ٹانگ پہ ہے، یہ بازو پہ، چیسٹ کے اوپر، یہ دیکھیں یہ سارے شیل ہے، سارا کچھ کر کے نا یہ سارا ہی ہے. یہ ادھر بازو پہ، یہ ادھر لگا ہے، یہ بازو پہ، یہ ادھر سارے ہے کہ نا. تو باقی اللہ کا شکر ہے کہ بچا ہو گیا. جس ٹائم یہ دھماکہ ہوا آپ اس ٹائم جب ظاہری بات ہے آپ کو پتہ لگا کہ آپ زخمی ہیں تو کیا فیلنگ تھی آپ کی اس وقت؟ فیلنگ یہی تھی کہ جس کو میں نے پکارا ہے کوئی پاس نہیں آیا. میں خود ہی انہوں نے پٹی کی ہے، پہلے میرے صافہ میرے پاس تھا، میں نے وہ پٹی کی ہے اپنی، ادھر بھی کی ہے سارا کر کے. جو بھی فرسٹ ایڈ خود میں نے اپنے خود ہی کی ہے. پھر جب کچھ آئے تو پھر وہ ایک بندہ تھا جس سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ میٹرو کا اسٹیشن کس سائڈ پہ، وہ نیچے سے اتر کے آیا. اس نے مجھے پھر اٹھا کے وہ ایک ایمبولینس میں اٹھا کے مجھے کیا ہے. اس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے کیا ہے. جی قدرمنو حکومت تاسو چې کوم دی د زخمیانو خبرې چې کوم دی هغه اوري مخکې به زو دلته کې چې کوم نور زخمیان دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چې د هغوی څه صورتحال دي. بھائی مجھے بتائیے گا نام کیا ہے آپ کا اور آپ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ میرا نام عمران ہے. ہم ویسے کچہری گئے تھے کام کے سلسلے میں، سرکاری کام کے سلسلے میں. جب یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت کیا دیکھا آپ نے، کیا مناظر دیکھے؟ کچھ بھی نہیں، میری اس سائڈ پہ کمر تھی، جا رہا تھا پارکنگ کی طرف. صحیح. اور کہاں کہاں لگا ہے آپ کو زخمی؟ کہاں سے؟ بازو اور ٹانگ وغیرہ پہ. صحیح. تو دھماکے کے بعد کیا کچھ آپ نے دیکھا، کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ کچھ سمجھ ہی نہیں. اس کے بعد تو پھر جو پوزیشن بن گئی تھی. جی ناظرین اب تاسو ګورئ چې دا زخمیان چې کوم دي هغه دلته کې هم موجود دي. دلته یو بل زخمی دی هغه سره به جی چونکہ زخمی بہت ہے تو بات کرنے کے اس موڈ میں نہیں ہے. آگے جائیں گے. کیا ہوا؟ کچھ اور بھی جو مریض ہیں ان سے بات کریں گے. پښتون دا ته وایي چې تا دغلته کې سکول او ستا کوم ځای لګېدلی دی؟ زما دا چش لګېدلی دی، هلته روان وم، رش و لږ ګیټ مخې ته، ګیټ مخې ته لږ شاته ودرېدم، ګاډو مخې ته رش و، بس هغې نه پس دھماکه وشو، په ځان نه یم پوه شوی. صحیح. او دھماکې نه پس تا هلته کې څو کتل؟ ما بس دونه په ځان نه یم پوه شوی، خپلوان اوچت کړم او راوستم. صحیح. او کوم ځای دی لګېدلی دی، کوم ځای زخمي شوی دی؟ بس دا یو ځای لګېدلی ګولۍ دي پکې دې کې. صحیح. او دغه وخت چې کوم مخکې دھماکه وشوه د هغې نه پس د کچېرې مخکې کوم مناظر څه څه وو؟ بس هغې نه پس په ځان بالکل پوه شوي نو، بیا هغې نه پس خپلوانو ګاډو ماډو کې واچلو راوستو، هغې نه پس په ځان پوه شوي نو. تا دغلته کې څه کار کوو که څه کار دپاره؟ نه کوو، زه کور ته روان وم، په دغې لاره تېرېدم، بس رش و د ګیټ مخې ته رشي، هلته لږ ودرېدم، بس زما قسمت و، بس دغلته دھماکه وشو. دا ته وایي دا ستا څه دی او تا دغلته کې چې کوم کله دا واقعه وشوه تا اوس څنګه پته ولګېدله؟ دا دغلته څه نوم دی، دا روانو په دغه لاره باندې او موږ ته خو پخپله د دې یو موبایل و، هغې نه موږ ته کال رالی چې دغه شان ستاسو کس زخمي دی. نو بیا موږ دلته یو پرایویټ هسپتال و هغلته چې لاړو دا هلته پروت و، نو بیا موږ دلته پیمز ته راوستو. صحیح. نو څنګه درته پته ولګېدله، کوم جذبات اوس هغه وخت کې چې ستا خپل چې کوم دی داسې زخمي شو؟ بس جذبات تاسو خپل وي چې تا انسان ته پته ولګي دغه شان یو دھماکه وشوله او داسې ستاسو یو ترور زوی دی پکې دغه شو که نه، نو هغه ټایم څه جذبات انسان ته، نو زموږ د خپلو لاسو نه ساه وتې وه. صحیح. جی قدرمنو حکومتونکو تاسو وکتل چې دغه کوم زخمیان دي هغه پیمز ته راوړي دي. دلته کې د زخمیانو پټۍ مرهم چې کوم دی هغه کار روان دی او دا لواحقین هم دلته کې موجود دي. ټول په ډېر زیات د خفګان اظهار هم کوي ځکه چې د هغوی چې کوم خپلوان دي هغوی زخمیان شوي دي. دغه زخمیانو سره موږ هم خبرې اترې وکړې، مخکې به زه نور زخمیانو سره به هم خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. بھائی تھینک یو.
चौधरी कैसर महमूद नाम है जी। मैं क्लर्क एसोसिएशन का मेंबर हूँ, इस्लामाबाद कचहरी में काम करते हैं। तो मैंने कोई काम अपना ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकला अपने ऑफिस के लिए। तो जैसे ही गेट पे आया तो बस ये ब्लास्ट हुआ वहाँ पे। सर क्या कहेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से? ज़ाहिरी बात है, तरफ से बदअमनी को कंट्रोल करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उनको नाकाम करने की कोशिश है? सर इस बारे में अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी देखें, अपना काम तो उन्होंने करना है, ठीक है। उनकी भी कोशिश तो होगी कि यार ऐसा मामला ना हो, क्योंकि जैसे जब भी ऐसी कोई हरकत होती है तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदार सिक्योरिटी फोर्सेस ही होती है। तो मतलब इसको अब क्या कह सकते हैं, एक नागानी आप आफत कह लें, हादसा कह लें। फितनल खारिज की तरफ से ये एक बुज़दिलाना हमला है, आखिर क्यों निहत्ते मजलूम जो इंसान है उन्हें टारगेट किया जा रहा है? सर उनके लिए यही पैगाम होगा कि नहीं करना चाहिए। इंसानियत, बेसिकली इंसानियत की ये तजलील आप कह लें, ठीक है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान पे किस तरह इस तरह कर सकता है, मतलब ऐसे तो देखें जानवर भी नहीं करते, ठीक है। तो हम तो फिर यार अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान भाई है हमारा तो हम तो फिर उसको तो देखें, एक मुस्लिम को तो किसी दूसरे पे भी नहीं करना चाहिए। तो आपस में हमें तो तुक्की नहीं बनती कि ऐसा कोई हम अमल करें। हाँ वो भी चली गई, ठीक है। वो क्या कहते हैं, कटी हुई आती। वालेकुम सलाम। हमारे को लॉयर्स भी आए इधर। अज़हर इकबाल मेरा नाम है। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद राजा साहब से का एज ए क्लर्क जो है वो काम करता हूँ। तो जैसे ही अपना काम फ़ारग करके ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलें तो एक धमाका हुआ है और उसमें ज़ख्मी हो गए। धमाके के वक्त आपने क्या देखा वहाँ पर? मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, बाइक का। तो वो इसी असना में एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। तो बस मुझे कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं, धुआं वगैरह नज़र आया है। तो और क्या कहाँ कहाँ आपको कुछ लगा है? मुझे टांग के ऊपर ज़ख्म आए। तो क्या कहेंगे इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ऐसी कोई राय नहीं दे सकते, ना कुछ आइडिया है तो इस बात का, लेकिन बस धमाका हुआ है, ज़ख्मी हो गए। अच्छा, आगे बंदे मारो।